لا اکراه فی الدین، لا اکراه هیڅ زبردستی نشته دی فی الدین په دین کې. قد تبین په تحقیق سره واضح شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه. دې آیات کې الله پاک جل شانه فرمای چې په دین کې زبردستی نشته دی، یعنی ته یو کافر په زور سره نشي مسلمان کولی چې ته په ټوپک او تماچه کې دی او ورته وایي چې کلمه ووایه. یو کس وکنه مسلمان را لګېدلی او کافر یا هندوی چې کوم دی را پرځولی او په سینه ورته ناست وي شابه کلمه ووایه. نو هغه ډېر تنګ کړی دی، هغه ورته وایي کلمه ووایم خو ته راته ووایې څنګه کلمه ووایم. نو هغه ورته ووایه که نه چاړی پې د پاسه ایښې ده ویې لالو مه خلک راغونډ شوي څه چل دی وي دا هندو مې را پرځول دی ته چې کلمه ووایه دی کلمه نه وي. نو هغه هندو ته وایي ووایه که نه دا خو لیونی دی د وجې خو ووایه که نه. هغې هندو ته وایي زه وایم خو ما له راځي نه دی ته وایم چې ته راته ووایه. هغه مسلمان منډه کړه ما له خو هم نه راځي څنګه کلمه ورته ووایم. نو په زور باندې یو کافر نشي مسلمان کولی، کافری دې په زور باندې نشي مسلمان کولی، په دین کې زبردستی نشته دی. نو دلته کې الله پاک جل شانه فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشته دی، یو کافر په زور سره نشي مسلمان کولی. او دلته د جهاد د آیاتونو نه ظاهري طور معلومیږي بعضې خلک اعتراض کوي چې جهاد د څه دپاره دی. تاسو وایئ چې په یو کس په زور نه مسلمانئ نو دا جهاد بیا د څه دپاره دی؟ دا جهاد خو خلک وایي د دې دپاره دی چې خلک مسلمانان شي. موږ د هغې جواب کوو، موږ وایي نه، جهاد دا د کافرانو د مسلمانولو دپاره نه دی بلکې جهاد د فساد دفع کولو دپاره دی. فساد الله پاک ته ناخوښه دی. که مسلمانان جهاد نه کوي نو کافران بیا په ځمکه کې فساد کوي او فساد د الله پاک جل شانه ناخوښه څیز دی. نو د دې وجې نه مسلمانان جهاد کوي. مسلمانان د جهاد د دې وجې نه دی، د دې وجې نه دی چې کافر مسلمان شي. حالانکه لومبۍ خبره دا ده چې اسلامي حکومت نو دی به لومبۍ چې کله جهاد کوي دی به لومبۍ دعوت ورکړي هغوی ته تاسو مسلمانان شئ، خو په زور نه، په رضا باندې. که هغوی په خپله خوښه باندې اسلام قبلي ټیک ته، خو اسلام نه قبلي بیا به ورته وایي چې ټیکس زمونږ قبول کړئ، جزیه قبول کړئ. نو که جزیه قبوله کړله نو د دغې کافر بیا به د باندې اسلام نشته دی، په دغه ځای کې په زور مسلمانول نشته دی. خو کافر جزیه قبوله کړله، ټیکس قبول کو، او د ټیکس او د جزیه مقصد دا دی چې دا کافر دا ومني چې مسلمانان غالب دي، اسلام غالب دی، خپل سر اسلام ته ټیټ کړي. نو بیا د دغې کافر وینه داسې محفوظه ده لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظه. بیا دې کافر ته چې څوک نقصان رسي دا داسې دی چې دې مسلمان ته نقصان رسي. دا حکومت په چې کوم دی د دې ذمہ داري د ضمانت په اخلي د دغې کافر چې کوم ټیکس قبول کړي. نو چې ټیکس هم نه قبلي لومبۍ اسلام دی، اسلام ویژې نه راوړم بس ټیک ته ټیکس قبول کړه، ټیکس هم نه قبلوم نو درېمه نمبر کې بیا جهاد دی. نو جهاد د دې دپاره دی چې فساد چې کوم دی په ځمکه باندې پیلو نشي، کافران فساد نه کوي. نو وګوره فلسطین کې فساد راغستې دی، مسلمانان په مخه باندې قتلي، ماشومانان بچي قتلي. نو دا مسلمانانو جهاد پرېښی دی. نو جهاد په زور د یو کس ته مسلمانولو دپاره نه دی بلکې جهاد د ځمکې نه فساد ختمولو دپاره دی. فساد الله پاک په نسبت باندې ناخوښه څیز دی. عمده وجه ده چې په جهاد کې د کومو خلکو د فساد یره نه وي نو اسلام هغې مړه کول دا چې کوم دی ممنوع کړي دي. لکه په جهاد په میدان کې به ماشوم نه قتلی، ځکه ماشوم فساد نشي کولی. زنانه به نه قتلی، سپین ږیرې چې کوم بوډاګانې هغه به نه قتلی، چې کوم مریضانې شل ګوډې دي به نه قتلی. نو که چېرې دا جهاد د دې دپاره وي چې ته یو کس په زوره سره مسلمان که نو بیا خو به دا چې کوم شل ګوډو دي به هم په زوره مسلمانوي. خو نه، دې ته به څه نه وایي، مسلمان ته ماشوم ته به څه نه وایي، دغه رنګې زنانه ته به څه نه وایي، بوډا ته به څه نه وایي. نو دا جهاد د څه دپاره دی؟ دا د فساد ختمولو دپاره دی. په جهاد کې کافرانو وجل داسې دي لکه سړی چې څنګه مار او لړم وژني. ځکه که دا مار لړم ته نه وژنې نو دې تاله ټک درکوي، دقه شان که دا کافر ته نه وژنې نو دوی بیا مسلمان باندې غالب کېږي. نو دا جهاد د فساد ختمولو دپاره دی. حضرت عمر رضی الله عنه یو بوډۍ ته وی ته اسلام قبول کا، نو هغه بوډۍ ورته ووي انا عجوز کبیرة والموت الی قریب. ورته وي زه خو بوډۍ یم او مرګ ما ته ډېر نږدې دی، نو زه خپل مذهب په آخره کې نه پرېږدم، زه
خپل مذهب په اخره کې نه پرېدم. نو حضرت عمر رضی الله عنه ته هیڅ ونه وی او دا آیات تلاوت کو چې لا اکراه فی الدین، په دین کې هیڅ زبردستی نشته دی. خو په دین کې کله زبردستی نشته دی چې کله یو سړی اسلام قبول کړي نه وي د کافر دی دوی په زور اسلام نشي قبلولی. هو چې یو سړی اسلام قبول کو او بیا دې مرتد شو د اسلام نه لاړو نو بیا په زور اسلام ته راولي، او کو دې اسلام ته نه راځي 3 ورځې به ته مهلت ورکړي، او کو بیا د اسلام قبول نکو نو بس بیا د قتلول چې کوم دی واجب دي بیا قتل. نو دلته لا اکراه فی الدین او جهاد په دې فرق باندې پوه شو چې جهاد ګوري په زور د کافرانو د مسلمانانو لپاره نه دی، بلکې جهاد د فساد ختمولو لپاره چې دا کوته جهاد نه کوي نو دا کافران بیا فساد کی پزماکه کې لکه څنګه چې فلسطین کې شروع کړي. لا اکراه فی الدین هیڅ زبردستی نشته فی الدین په دین کې. قد تبین په تحقیق سره واضح شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه. زبردستی پکې ځکه نشته دی او په جهاد کې وسړی په ایمان باندې زبردستی کولی نشي، ځکه د انسان کو دې د چا د یری نه ایمان قبلی نو زړه خو یاره نه مني، ځکه ایمان د زړه سره تعلق ساتي. کو دې په جو باندې کلمه وي خو په زړه کې کفر دی نو دا خو تا منافق کو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بشکه منافقین د جهنم د ټولو نه په لاندې درجه کې. دا خو په زور باندې مسلمان کو صرف د جیب مسلمان دی، زړه خو ولته په زور سر نشي اړول. نو الله فرمایي لا اکراه فی الدین هیڅ زبردستی نشته په دین کې. قد تبین په تحقیق سره واضح شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه. دواړه خبرې الله پاک واضح کړي دي چې دا هدایت ته هدایت کې دا د خوبی دي او گمراهی ده په دې کې دا د نقصانونه دواړه الله پاک واضح کړي دي. وجه نه په دین کې زبردستی نشته دی.